نن د بچي د شهادت درېیمه ورځ دی. یقینا چې دا کور کلی علاقه دا ډېره په غم کې دی، په تکلیف کې ده او د دې شیز په انتظار باندې ده چې د دې منطقي انجام بسیږي. زما عزتمندو، ولا تقولوا لمن، دا د شهیدانو په زمره کې دي. هر یو شی د الله په امر باندې کېږي. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله د سړي آبودانه برابر شي نو بیا یو سکند مخکې رستو کېدل نشته، بیا روح پرواز کوي. لا تسقط من ورقة الا يعلمها. د الله د علم نه بغیر یوه پاڼه نه خوځي. د جمعې په ورځ باندې موږ له خپل ائمه کرام علما کرام په خپله خطبه کې وي الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، چې په مخ ته مځکه دې د رزق یوه دانه هم وي تاله موت نه راځي. بیا د موږ ایمان دی چې القدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر د الله د طرفه دی. نو دا ټول څیزونه چې رایوځای کړي الله رب کریم د خپل بنده امتحان اخلي. بېشبها نعمتونه یې وله ورکړي. ستا وجود د ستا نعمت، ستا اولاد د ستا نعمت، ستا ښایسته دوستان د ستا نعمت، ستا ښکلی سوچ او فکر د ستا نعمت. خو په هغې ټولو کې بهترین نعمت چې دی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. الله رب کریم چې د ستا امتحان اخلي د ټولو نه غرق امتحان یې اخلي، ستا د صبر، ستا د ازمایش، ستا نه ستا اولاد واخلي. د اولاد په مخ ته ځمکه ډېره بهترینه میوه ده الله رب کریم یې چې ورکړي. او بیا د نوالي امتحان دې د رب د خپل بنده صبر او استقلال ګوري. ګوري چې زما دا بنده زما په دې نعمتونو باندې څومره شکرګزار دی. فبشر الصابرین، بشارت ته زیری دی هغه خلکو له چې د الله په دې امر باندې صبر وکړي. الذین اذا اصابتهم مصیبه، هغه خلک چې هغوی له زما د طرفه د ازمایش په شکل کې مصیبت ور ورسېده قالوا انا لله وانا الیه راجعون. او دوی وایي چې خدای پاک تا راکړی او تا رانه واخیسته، موږ ټول ستایو. زما ځان، زما وجود، زما اولاد، زما املاک، زما هر یو شی چې دی هغه تا راکړی دی او تا رانه واخیسته. دا بچیم الله رب کریم په دې خپل علاقه باندې د خپل مور او پلار ته، د خپل اولاد له، د خپل وروڼو خویندو له د صبر هغه امتحان اخلي الله رب کریم، او د هغې اجر په آخر کې ورکوي. چې چېرته یو سوری هم نی علاوه د الله رب کریم د عرش نه. یا په دنیا کې د هغې دپاره څه قاعده او کلیه ده، ظلم وشي، جبر وشي، الظلم ظلمات فی یوم القیامه. ظلم د تورو تیرو په شکل کې دی په ورځ د قیامت باندې. او په دنیا کې چې کله داسې یو ظلم وشي نو زمونږ د حکومتونو دننه د انسان جوړ شوی قانون چې هغه په هر شکل کې د هر ظلم دپاره خپله دفعه موجود ده هغه په هغه باندې لاګو کېږي. وایو موږ چې زمونږ دا ملک د کلمې په نوم باندې جوړ دی، په نوم د کلمې جوړ دی. قانون، آئین، دستور د قرآن او د حدیث نشته. آزاد شوي خو اوس هم ذهني غلامان شي. زمونږ په هر ځل باندې دا مطالبه وي. زمونږ د امن جرګې مشر د خپلې KPK د خیبر پښتونخوا د کمال شاه باچا سي د هغوی دا ایفرټس، د دوی دا کوششونه د چا نه پټ نه دي چې په کوم ځای کې د صوبې په طول و عرض کې چېرته هم داسې ظلم او جبر شوی دی هلته کې زمونږ دا مشران موجود وي او د حکومت نه مطالبه کوي چې د کوم څیز دپاره قانون سازي نه ده شوې، که د چرسو د پوډرو دپاره نشته، د آیس دپاره نشته، د انډرپلۍ دپاره نشته، هغه څیزونه چې هغه قومونه او راتلونکي نسل تباه کوي. نو د ایمان دروازه یې ټکولې ده.
او الله رب کریم د دې په کوششونو سره د هغې دپاره قانوني شکل جوړ کړی دی هغه په وجود کې راغلی زما عزتمندو دلته کې هم همدغه معامله ده زمونږ په ضلع کې څومره بچیان شهیدان شو څومره ظلم وشو څومره جبر وشو بالکل موږ د پولیس د تفتیش نه مطمئن یو چې په کوم ځای کې هم کړی دی تفتیش یې کړی دی غلې رانیولې دي شهادتونه یې برابر کړي دي خو چونکې د عدالت په مسند ناس جج ته مخې ته قانون د قرآن نشته هغه د لاډ میکال دی نو په هغه کې د فیصلې قوت نشته زما د رب کریم ستا د رب حکم ولکم فی القصاص تاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی چې یو سړي د دې برتناکه سزا د نوښار په چوک کې ورکړه پانسي دې که سر دې لري که لاس دې کټ کړه نو هغه د نورو دپاره عبرت شو بیا به څوک دا شی نه کوي څومره حالات واقعات وشي پولیس خپل کیس تیار کړي انټریس کیس وي هغه یې راوباسي خپل ځای له ورورسوي خو چې کله عدالت ته لاړ شي نو په عدالت کې موږ له انصاف نشته زموږ د ایوان دننه چې کوم خلک ناست دي ډېر په معذرت سره دي د هغوی د قرآن او د حدیث سره کار نشته د هغوی د منبر او د محراب او د پټکي نه نفرت دی که چېرته د قرآن او د حدیث خبره کېږي په دوی باندې توره تیاره